السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د اواز دی د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو او زه یم ستاسو کوربه شیراز احمد شیرازي. تاسو اورئ سلسله زران دستوري چې د کوم پروډوسر دی محمد امین بنگش او تکنیکی مرستیال دی فرحان خان. ګرانو او خوږو اوریدونکو پروګرام زران دستوري کې موږ ستاسو په وړاندې د پښتو ادب هغه زران دستوري راولو کوم چې په خپل فیلډ کې کار کوي، زیار کوي، همدغه شان د پښتو خدمت کوي، د پښتو د پرمختګ لپاره خپلې هلې ځلې کوي، که هغه لوبغاړي دي، که هغه سندرغاړي دي، که هغه ادیبان دي، که شاعران دي، که پوهان دي، که صحافیان دي. موږ هغه ستاسو په وړاندې راولو، تاسو سره یې معرفي کوو. هم په دغه سلسله کې راسره نن موجود دی د بلوچستان د جوب علاقې یو داسې ستوری چې په سر ښار اسلام آباد کې به دا موده وشوه دلته کې د پښتو د پښتنو خدمت کوي. زما مراد د ښاغلی نسیم مندوخیل صاحب دی، کوم چې دا مهال د نوي ژوند په نوم یو تنظیم په اسلام آباد کې چلی، د هغې بانی چیرمین دی. هم دې سره سره دوی د اسلام آباد نه د وطن ټلویزیون کوم چې د پښتو ټي وي چینل دی هغې دپاره رپورټینګ هم کړی دی. 15 کاله په ریډیو پاکستان پېښور څانګه کې ایز ا آر جے پروګرام هم کړی دی. همدغه شان دوی 10 کاله سکرپټ رایټینګ او د کمپیرنګ په دغه فیلډ کې خپل خدمات چې کوم دي د هغه ورکړي دي. هغوی ما سره په نن پروګرام کې موجود دي چې لیکوال هم دی، صحافي هم دی، آر جے هم دی، همدغه شان شاعر هم دی، ادب سره هم دی زیات مینه لري او ادب کې هم هلې ځلې کوي. هغوی سره پروګرام کې خبرې اترې کوو. السلام علیکم مندوخیل صاحب. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه چې موږ له مو قیمتي وخت راکړو ریډیو پاکستان ته راغلی. دا ته ووایه چې آغاز به ستاسو د ژوند نه وکړو چې کله پیدا شوي یې، په کوم ځای کې پیدا شوي یې، بیا ابتدایي چې کوم تعلیم دی هغه مو د چېرته حاصل کړی دی، په دې مننه واچوئ. اول خو ستاسو د فاروق انجم صاحب مننه کوم چې زما چې کوم اولنی کور دی، چې کوم ما د مایک تقدس او د خلکو سره تړون راغلی دی د ریډیو پاکستان ژوب په وجه راغلی دی. نن تاسو بلنه راکړه، په دې باندې ستاسو ډېره مننه. ستاسو د ملګر صاحب او فاروق انجم صاحب خوشحاله اوسئ. اورېدونکو ته سلامونه او مینه. اوس به راشم ستاسو جواب ته. یو کم اتیایم کال کې 1901 اتیایم کال کې په کراچۍ کې زیږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې دلته کړې دي. د هغه نه پس بیا پلار یا کور زموږ ژوب ته واپس راغلی دی. نورې زده کړې ما په ژوب بلوچستان کې کړې. کراچۍ، جوب، پېښور، بیا اسلام آباد یو ډېر غټ سفر دی. یقینا چې تاسو به پښتانه کوم ځای کې په ملک کې څومره هم پښتانه تاسو به ډېر نږدې نه کتلي دي، په دغه سفر باندې رڼا واچوئ چې څه څنګه کېږي به دې. داسې کار دی، هغه نسیم معنا هوا ده که نه، نو هوا چې کومه ده هغه په یو ځای باندې تم کېږي نه. نو زما په ژوند باندې خلک وایي د انسان په ژوند باندې چې کوم دی د نوم ډېر اثر وي. نو همدا اثر دی چې معنا د پاکستان په ټولو صوبو کې ګرځولی او ژوند مې تېر کړی او اخرنی پړاو بیا زما اسلام آباد دی. خو د پښتنو سره چې کوم ځای هم زما واسطه راغلی دی، لکه ما د ژوب په ریډیو کې د نن وینه د 99 نه تر 2008 کال پورې کمپیرنګ وکړو. بیا چې زه کله پېښور ته رالم نو زه لایقزاده لایق صاحب ته ورغلم چې هغه د ریډیو پاکستان ډایرکټر و. هغه ته مې هغه خپل انوسي کېښود، ما سره زما زړه غواړي چې زه دلته پروګرام وکړم. نو ده چې وکتلو ما ته ووایي مونږ هرکلی درته وایو، زمونږ ورور یې زمونږ کشر یې. نو سمدستي نور نه اډیشن و نه څه و، ځکه چې زړه تجربه وه. نو بیا که تاسو کتل پېژنئ یم، د سرزمان ډېر ښه آرجې هم دی، ډېر ښه سندرغاړی دی. نو هغه به ما ته خندلو او ما ته به وایي مندوخیله مونږ ټول پېښور وایي ته داسې د ګل په شان راواغستې او مایک ته مو کېنولی. معنا هر ځای چې زمونږ تجربه شوې ده د پښتنو مینه، خلوص او مېلمه پالنه ډېره راته ملا شوې. شاعر وایي چې زما په فن باندې د اور پورې شي چې د خپل قام ترجماني ونه کړم. تاسو هم خپل د قام ترجماني کوئ. دا ته ووایي چې دغه د ریډیو دغه فیلډ ته څنګه راغلی، سټارټ مو څنګه واخیستو؟ په 98 کې په ژوب ریډیو چې کله جوړه شوه نو هغه وخت زه دلته په اسلام آباد کې وم، په راولپنډۍ کې خپلې زده کړې مې کولې. نو شوق مې وویلې چې زه شاعر وم، زه لیکوال وم، ما به په مایک باندې په سټیج باندې مونږ مشاعرې کولې. نو په اول ځل باندې عارف الله مروت صاحب اوس وفات دی، ډایرکټر و، الله دې وبخښي، هغه ته زه ورغلم، ما ورته وویل ما به تورې امپیر واخلم. دوی زه د ځوانانو دنیا یو پروګرام و هغه کې مېلمه کړم. چې پروګرام مې وکتلو واورېدلو، بس ما ته بل ورځ دغه جوړ کړی و، دغه جوړ کړی و، لیټر ما ته وایي چې ته زموږ سره کمپیر راشي. نو بس د هغه وخت نه هغه د مایک د لارې بیا
ریډیو تاسو ته معلومه ده چې ریډیو پاکستان یو داسې رول لوبوي چې د انسانانو ذهنونه ډېر ښکلي جوړوي. نو بس هماغه مینه تر ننه پورې بیا د نن بیا تاسو سره مېلمه یم. بالکل دا خو زموږ لپاره ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده چې زموږ سره پروګرام کې مېلمه یې. دغه ته وایي د شاعرۍ دغه آغاز مو کله نه کړی و، دغه ادبي هلې ځلې کله نه شروع کړې وې؟ شاعري خو په 10م جماعت کې هم په 1995 کې په هغه وخت کې ما اول شعر لیکلی و. هم زما ماما دی مطیع الله تابان چې ډېر ښه شاعر دی، د هغه سره به زما ډېر تعلق و. هغه پښتو ژبه الف با حروف تیزي راباندې زده کړي وو. نو چې کله مې شعر ولیکلو نو هغه ته مې وړاندې کړ، هغه زما استادګزاري وکړه، تر ننه یې لیکم. اوس پورې څومره غزلې لیکلي وي، څومره شعرونه به لیکلي وي، څومره نظمونه به لیکلي وي؟ کتاب مې یو کمپوز شوی دی، خو پته نشته هغه حالاتو اجازت نه دی راکړې که څه وجه ده. داسې مالي ستونزه هم نشته، خو هغه د حالاتو په وجه باندې رانه پاتې دی، چاپ شوی نه دی. بل هم کمپوز ته چاپ ته تیار دی، کمپوزینګ یې شروع دی، کېدای شي دواړه په یو ځای چاپ شي. حالات کله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو. امید لرو چې دا کتاب چاپ شي او زمونږ په لاسونو کې شي، موږ یې هم پړاو کړو. دا ته وایي مندوخېل صاحب سرخه اسلام آباد ته راغلی، دلته کې ادبي هلې ځلې شروع کړې، بیا د نوي ژوند په نوم باندې د تنظیم تاسو پرانیست پروګرام تابعه وکړه. دغه سفر څنګه و، دغه سوچ مو د کوم ځای نه راغی چې په سرخه اسلام آباد کې د پښتنو د پښتو خدمت لپاره دغه ادبي څانګې تابعه وکړئ؟ مننه. دا چې زه کله په پېښور کې وم، پېښور ریډیو کې 2014 کال کې موږ جوړ کړی و چې د خوشحال بابا اول ځل باندې موږ د تلین لمانځلی و، معنا د هغه برسي لمانځلی و، مشاعره وه او په هغه کې د سندرغاړي مختار خټک او نور ملګري پروفیسر باسین صاحب چې کوم د هغه اول صدارت د هغه په غاړه و، په هغه د سند مصروفیاتو په وجه پاتې شو، پروفیسر ماین همدرد صاحب صدر شو. نو بیا د هغه ځای نه چې کله زه د اسلام آباد ته راشفټ شوم، ما د پېښور ریډیو سره چې کوم د کار ختم کړو، دلته رالم. نو کوشش مې دا و چې موږ یو داسې تنظیم جوړ کړو چې هغه صرف د شعر او شاعرۍ دپاره نه وي چې مشاعره وکړو او نشستن بخاستن وي، بلکې موږ ادبي هلې ځلې هم پکې وکړو، موږ کلتوري هم وکړو، زموږ د کلتور چې کوم دی نړۍ ته ښکاره کړو چې زموږ د پښتنو یو ډېر ښکلی کلتور دی او ثقافت مو ښکلی دی. د دې سره سره موږ فلاحي اړخ هم پکې لرو چې معنا دا موږ د غریبانو د معاشرې د خلکو لپاره خصوصا د شاعرانو او د صحافیانو لپاره موږ وایو چې موږ فلاحي کارونه وکړو، ځکه چې زه شاعر هم یم، صحافي هم یم، نو دغه اړخ چې کوم دی زموږ د دې لپاره دی. اکثر موږ وایو چې شاعران وي یا ادیبان وي که نه، هغوی ته مالي ستونزې ډېرې زیاتې وي، یا د کتاب چاپ کې هغوی ته مسله راشي، یا هغوی ناروغه شي، هغوی سره به داسې حادثه نه وي چې هغوی هسپتال ته لاړ شي. نو تر اوسه پورې دغه تنظیم د ستوري لاندې څومره تاسو مرسته کړې ده شاعرانو ادیبانو ته؟ موږ داسې کار کړی دی چې په دې کې په کورمه کې یو شاعر و، په سوشل میډیا ډېر مشهور شو، لیونی یو څه نوم باندې و. نو د هغه لپاره موږ کورمه ته ما دغه وکړو، اورکزي نوم رانه یاد شو، ډېر ښه شاعر دی. نه 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 زموږ بل ملګری دی، هغه ته مې وویلو چې زموږ د شاعرانو چې کوم دا شاعر ملګری چې کوم دی دا بیمار دی، د دې لپاره موږ د علاج دلته په اسلام آباد کې کول غواړو. که څه هم موږ سره معنا فنډ نشته، موږ ملګري چې کوم په خپل جیب یا په اردو کې چې ورته وایي خپل مددګار کې موږ دا چلو. نو موږ به د دې ملګري لپاره کوشش کوو که بل ملګری وي نو موږ بل چا ته جولی غوړوو چې د دې ملګري لپاره مرسته وکړي. هغه خو بل چا مرسته په غاړه واخیسته، خو داسې شاعر زموږ مخې ته معنا زموږ اوس هم داسې پټ په پټه ملګري موږ دا کوو چې موږ په نه څه غواړو په اخترونو کې یا د چا د شاعر د بچي د سکول مسله وي، هغه الحمدلله موږ د خپلو ملګرو په مرسته باندې موږ دا کړي دي چې مختلفو شاعرانو ته موږ دا رسولي دي. د تاسو چې کوم تنظیم دی نوی ژوند د سوی لاندې څومره ادبي هلې ځلې کړي دي، څومره ادبي پروګرامونه کړي دي، کله کله کړي دي، یو څو څو پکې راغلي؟ کال 2014 کال کې موږ اول د خوشحال بابا په مزار باندې چې کوم دی، ځکه چې خوشحال زما ډېر خوښ دی، ستر خوشحال دی، زموږ د ټولو خوشحال دی. موږ اول په هغه باندې سیمینار د هغه مشاعره کړې وه، د هغه په مزار باندې تللي وو. بیا مو په نوښار کې یو پرایویټ چې کوم هوټل و په هغه په حال کې موږ پروګرام کړی. دویم مو بیا کړی و، بیا یو اداره ده ارګنایزیشن دی، د هغوی په مرسته باندې بیا موږ امن مشاعره کړې وه په نوښار کې په 2015 کال کې. بیا د هغه نه پس موږ دلته راغلي یو د نیشنل پریس کلب کې موږ د پښتو یو ډېر لوی پروګرام
وکړو شاید تاسو به نه وي راغلي زموږ ملګري ډېر راغلي نیشنل پریس کلب موږ په شریکه وکړو شکیل قرار او موږ او د هغه سره بیا موږ یو کتاب چاپ کړو زموږ د تنظیم چې کوم وایس پرزیدنټ ناظر غني صاحب د هغې مخکتنه موږ وکړه په انډیا آرټس کونسل کې همدلته په اسلام آباد کې موږ نورې مشاعرې کړې دي دا ادبي هلې ځلې دي د دې نه بغیر بیا زموږ نورې سوشل هلې ځلې هم دي هغې باندې درناوی چې کوم څه تاسو داسې کړي لکه اوس دا د کرونا چې کوم اول لاکډاون راغی په دې کې موږ ملګرو دا وکړو چې موږ دا یو هدف ځان ته معلوم کړو چې موږ د سلو کورنیو ته کوشش کوو چې موږ هغوی ته راشن ورسوو موږ اراده وکړه ملګري فعال شو او د هغه اراده چې کوم وه هغه الله تعالی په عمل کې بدله کړه او هغه چې کوم د موږ خپل هدف موږ سر ته ورسولو موږ خبرې ته خو به کوو خو څومره ستاسو تعلق شعر و شاعرۍ سره هم دی نو که زموږ اورېدونکو ته خپل یو غزل وړاندې کړئ ځکه هغوی هم کتل چې ستاسو غزل واوري باید چې څومره ستاسو خوږې خبرې دي څومره ستاسو نرمه ښایسته لهجه ده همدغه شان به ستاسو شاعري هم زموږ په اورېدونکو باندې ډېره خوږه لګي نو که موږ ته خپل یو غزل یا خپل نظم یا ستاسو د خوښې کیسې موږ سره شریک کړئ نو ډېره خوښه وي مننه سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ او کوشش به وکړم که چېرته داسې یو شعر یا غزل په ذهن کې راغله زه ګورم موبایل کې هم ګورم که چېرته راغله یو غزل دی وایي چې وسوځي جذبې د ولولو ایره شي چې وسوځي جذبې د ولولو ایره شي د اوښکو ارغمۍ خو تر بڼو ایله شي دشمن که هم راځي نو هرکلی یې کوم دشمن که هم راځي نو هرکلی یې کوم دا زړه مې ورته خاص د پښتنو حجره شي چې مینه د کتاب کړي مزدور وي د بل چې مینه د کتاب کړي مزدور وي د بل بخت هم راځي په داسې فرشتو چپه شي او سندرې زموږ د برخې شي بدلې په ویر سندرې زموږ د برخې شي بدلې په ویر غمونه چې راځي زموږ په زړو دېره شي او که غواړې د رڼا باران ته کښېنې مدام شعرونه د نسیم په تورو شپو ډېوه شي ماشاءالله ماشاءالله جی ښه لږ به د اسلام آباد طرف ته راشو چې اسلام آباد کې هم هلې ځلې تاسو روانې دي ایز ا ریپورټر تاسو کار کړی دی په وطن کوم چې وطن ټلویزیون کوم چې د پښتو ټلویزیون و دغه سفر څنګه و څومره تاسو دغه د ریپورټینګ و په څه څه پکې شوي دي مونږ ته درناوی واچوئ مننه خوشحاله اوسئ هغه سره زما وخت ډېر کم وشو ځکه چې زه فاروق فراق صاحب چې په پېښور کې و زموږ د ورور چې دلته مختلفې درمې شوې وې د هغه ریپورټینګ مې کړی و او د هغه سره چې کوم دی په مختلفو ایشوز باندې ریپورټینګ مې وکړ نو هغه په ما دغه ته ورکولو فاروق فراق صاحب ته د هغه نه پس چې کوم دی نشر کېدو به دفتر مو پېښور کې و خو د هغه نه پس چې کوم دی فقط یو څو میاشتې وي ډېر زیاته نه وه تجربه چې کوم وه د فاروق فراق صاحب سره ډېره خوږه وه هغه ځکه چې زموږ مشر دی د وخت هم زموږ او د دوی ډېره ښه مینه تعلق دی خو نوره معنا مجموعي طور چې کوم دی تجربه مې ښه نه وه نو ځکه مې بیا پرېښوده ها دا ته ووایي چې تاسو د پښتون جرنالست اسوسییشن هم په باني ارکانو کې یئ او دا یو ډېر ښه تنظیم دی کوم چې په سرخه اسلام آباد کې د پښتنو صحافیانو یو نماینده تنظیم دی څومره هم چې ټولنیز دي په هغې کې څومره پښتانه صحافیان دي هغه د دې تنظیم له سوري لاندې خپلې هلې ځلې کوي دغه سوچ تاسو چېرته نه راغی چې داسې یو پلیټفارم جوړ شي پښتنو صحافیانو له چې هغوی راغونډ شي رايوځای شي دغه سوچ د کومې نه راغلی دا داسې کار دی چې راځي صاحب چې نیشنل پریس کلب کې د نورو د هرې علاقې خپل تنظیم شته هزاره جرنلیست اسوسییشن کشمیر جرنلیست اسوسییشن پنجاب او نور که نه زموږ د پښتنو چې کوم د صحافیانو مونږ ډېر دانه وانه وو که به راغلو معنا یو کار به نو هلته به مونږ ته هغه ریسپانس نه میلاوېده کوم چې زموږ حق و نو بیا د دې لپاره بیا مونږ پخواني چې کوم صحافیانو مونږ پرې مجبور شو په 2018 کال کې چې مونږ یو داسې تنظیم جوړ کړو چې هغه زموږ نماینده تنظیم وي چې په هغه کې زموږ د پښتنو صحافیانو کومې ستونزې وي معنا د ده ممبرشپ دی د نورې مسلې دي د هیلث مسله ده یا د ده د نوکرۍ مسله ده نو مونږ به په شریکه باندې یو جدوجهد کوو د هغه چې کوم رایټس دي د هغه حقوق دي د هغه لپاره کوشش کوو نو دا تنظیم د دې لپاره مونږ وجود کې راغی او الحمدلله ښه کار کوي اوس یې نوم لري او په نیشنل پریس کلب کې معنا که چېرته هم الیکشن کېږي نو زموږ تنظیم ته به خامخا د هر پینل والا راځي او موږ ته وایي چې ووټ ورکړئ
چېرته دانه پښتون او چېرته یو پښتون نو ډېر خبره ده د باچا خان رباب قول دی که نه وي چې پښتنو په یوې خبره اتفاق کړی دی چېرته به اتفاق نه کوو نو دغه اتفاق څنګه به تاسو برقراره کړو دا ټول یو ځای کړو نو اصل کې زمونږ ملګري هم شکر دی ټول په خلوص دي لکه اوس ګوره احسان حقاني صاحب دی طاهر خان الله دی داسې زمونږ چې کوم دی مشر مشواني صاحب افتخار مشواني صاحب سجاد مشواني ګوهر مسعود چې کوم جنرالست دغه دی جنرال سیکرټري دی زمونږ ملګری دی اختر منیر بیټه نایمانه چې کوم زمونږ ملګري دي هغوی کې دومره مینه ده چې موږ اوس هم چېرته زمونږ میټینګ وي تاسو یقین وکړئ څوک دا نه وایي چې یو د وزیرستان نه دی بل د سوات نه دی بل د کوم ځای نه دی د ټولو پښتونخوا والا موږ چې کله په پرسکلب کې راځی شو ته وایي کور غړي دي او وروڼه دي نو همدا خلوص همدا مینه ده چې دا تنظیم مخکې وړاندې روان دی وروسته نه دی دغه تنظیم کې تاسو ته څنګه تاسو وویل چې د هر ځای نه خلک دي که نه هر ځای تاسو د صحافیان دي چې کوم ممبرز دي تر دې دمه څومره ممبرز تاسو سره په دې کې رجسټر دي موږ چې کله په 2019 کال کې تنظیم جوړ نو بیا زموږ عبوري کابینه وه د یو څه وخت لپاره نو په هغه کې چې کوم دی زه دغه وم اډیشنل پریس سیکرټري وم نو ما سره او د اختر منیر بیټني سره چې کوم لیسټ و موږ چې کوم تیار کړی و نو په هغه وخت کې د یو نیم سل نه د 200 په منځ کې صحافیان موږ سره ملګري وو هغه لیسټ اوس هم ما سره دومره صحافیان په اسلام آباد کې تاسو سره دي هغه نه باوجود زموږ پریس نېشنل پریس کلب کې خاص نمائندګي نه وي مطلب کومې چې غټې عهدې دي د دې څه وجه کیدای شي نه هغه بیا موږ بله دغه کړی وه چې موږ به اول د تنظیم په خپلو پښو ودرو د هغه نه پس کوم دی بیا موږ په الیکشن کې حصه اخلو لکه په 2019 کال کې الیکشن وشو په 2018 کې وشو بیا په شلم کې وشو که نه دا درې الیکشن چې کوم شوي دي په دې کې موږ په مشوره باندې دا صلاح کړې ده چې موږ به خپل کینډیډیټ سره هغه نه ودرو آزاد به موږ هغه نورو کسانو ته چې کوم دی مرسته به ورکوو خو چې کله زموږ تنظیم نور په دې پوه شو چې یاره اوس موږ د سیټ ګټلو وس لرو نو بیا به موږ خپل کینډیډیټ ودرو پښتنو صحافیانو ته پښتنو جرنالستانو ته په سرخه اسلام آباد کومې ستونزې ورمخکې تاسو په دې باندې کې څه ووایئ صحافیانو ته خو که پښتون وي که هر یو وي هغه ته خو هر ځای ستونزې دي خاص کر دا اوس کوم تاسو ګورئ چې د هر ادارې نه دوی وباسي فارغوي او په شارټ نوټس باندې فارغ کړي نو دا ستونزې د ټولو شریکې دي خو په دې کې معنا دا نه شو ویلی چې یار پښتون ته ډېرې دي او بل ته کمې دي تقریبا د صحافي هر ځای کې دی صحافي وي د هغه ژوند چې کوم د ستونزو سره مخامخ وي د پښتنو چې کومه ده خاص کر دلته په معنا د پښتو چینلونو بغیر په نورو چینلونو کې چې کوم دی د هغو دپاره لږ ستونزې زیاتې دي د معنا د بل پاکستاني په نسبت د پښتنو دپاره لږ زیات تاسو ته په دې صحافتي کیریئر کې څومره ستونزې راغلي دي تاسو څومره ستونزو سره مخکې وتېر شوي یې ژوند خو داسې دی چې زما یو شعر دی ژوند که په سکون کې شي نو ژوند به ورته نه وایي تېر به شي پیکه پیکه او خوند به ورته نه وایي نو ستونزې خو چې وګورئ په هر ځای چې کله هم ته دا خبره کوې نو تاله به ستونزې راځي چې ته دا خبره نه کوې نو بیا ستونزه نشته نو چې کله هم مونږ کړي دي لکه اوس ما په دې وطن نیوز سره چې کوم زما دی هم بعضې داسې خبرې وي چې معنا ما په دې وجه باندې پرېښودو چې زه په دې پوهېدم چې زما اواز چې کوم دی چې کوم زه چې ته ورغواړم هغه تر چا پورې نه رسېږي نو زه یې پرېښودم همداسې ډېر ځایونه راغلي دي چې ستونزې راغلي دي مالي راغلي دي فارغه کړي دي بغیر تنخواه بغیر پیسو خو بیا هم شکر دی روان تاسو کومه داسې ستونزه تاسو ته مخې ته راغلې ده تاسو ته اوسه پورې هغه یاده ده او تاسو مطلب پښیمانه یې په هغې باندې معنا زه پښیمانه یم که په هغه باندې زه افسوس کوم افسوس پرې باندې کوئ نه داسې نه وي نو داسې غټه ستونزه ما ته نه ده راغلې که چېرته وایه نو دلته به فټ وه او ما به راایستلې وه د ذهن نه چې یاره دا ستونزه راغلې وړې وړې ستونزې وي هغه جنرال دي هر چا سره مخې ته مو څه پلان دی دغه د نوي ژوند تنظیم په حوالې سره مخې ته مو څه ارادې لرئ څه به کول غواړئ په مستقبل کې نوي ژوند اوس هم موږ د ایوارډونو د دستورۍ اعلان کړی دی چې په هغه کې موږ دا غواړو لکه اوس د 2020 کال کې چې کوم کتابونه چاپ شوي دي پښتو هغه موږ اعلان کړی دی موږ ته تر اوسه پورې د کم از کم د 10 شاعرانو کتابونه راغلي دي 100 پورې چې هغه موږ ججانو ته حواله کړي دي او هغه ګوري په هغه کې خاص چې کوم ته په نظم کې او په نثر کې راته کوي د دې سره سره چې زموږ چې کوم لیجنډز دي کوم شاعران دي معنا لکه اوس زموږ سلیم راز صاحب وفات شو او عبدالرحیم بغاني صاحب داسې مشران زموږ وفات شو چې کوم زموږ ژوندي دي موږ وایو چې موږ هغه د دوی په ژوند باندې وستایو
لایف ټایم اچیومنټ اوارډ د دې سره معنا زموږ په کلتوري څانګه کې زموږ سندرغاړي دي هنرمندان دي د هنر په اړه برخه کوي صحافیان دي او ورسره سوشل اکټیویسټ د دې لپاره موږ د ایوارډونو د سره اعلان کړی دی نو انشاءالله امید دی چې د جولای یا اګست جولای په اخر هفته یا اګست په اول هفته کې تاسو مرسته څوک کوي مالي مرسته څوک کوي ځکه دا څه تنظیمونه چې کله چلیږي نو هغې لپاره خو ډېر زیات د انکم ضرورت وي تاسو دغه چې کوم هیلپ دی نشته مالي مرسته دی چې هم نشته خو اوس موږ هم یو چل زده کړی دی چل داسې دی چې شیانو موږ چنده نه غواړو چنده غواړو نو خپل عزت نفس دې خراب کړو موږ معنا یو میل والا دی یو کارخانې والا دی هغه سره موږ دا خبره کوو چې دا زموږ پروګرام دی دا زموږ تنظیم دی که چېرته ته خپل ته په ټي وي باندې اشتهار وکړې ستا ډېرې پیسې لري نو ته موږ سپانسر کړه ته موږ ته پیسې راکړه د خپل وس په مطابق موږ به ستا لوګو په خپل فلیکس کې ولګوو چې څومره زموږ د پروګرام ویډیوز کتل کېږي تشهیر کېږي هغومره به ستا نو په همدې طریقه باندې څوک 50,000 څوک 40,000 د خپل دغه په مطابق باندې دا سره جمع کړو چې بیا کمې ور پاتې شو هغه پوره نه شي د پروګرام لپاره نو بیا موږ ملګري په خپل کوم زموږ کیبنټ دی هغه خپل وس مطابق باندې بقا پیسې واچوي پروګرام ستاسو په کیبنټ ممبرس کې څوک داسې نامتو خلک دی چې کوم مطلب په ادب کې هغوی خدمت کړی وي هغوی د پښتو پرمختګ لپاره هلې ځلې کړي سره کیبنټ کې شامل دي زموږ د پښتو ادب دپاره چې کوم دی زموږ په کیبنټ کې وایس چیرپرسن چې کومه ده نازیه دراني صاحبه چې دا د شهرسدې سره تعلق لري د یو ډېرې قدرمنې کورنۍ سره هغې 2 کتابونه د پښتو چاپ دي 2 د اردو چاپ دي د شاعرۍ اوس یې 5م کتاب چې کوم دی هغه د بیا د شاعرۍ چاپ ته ورکړی دی 2 زره به راشي دا موږ سره وایس چیرپرسن دی نو د هغې د ادب هلې ځلې ډېرې زیاتې دي ډېر کوشش کوي چې د پښتو ژبې لپاره کار وکړي او ورسره چې کوم دی بیا موږ سره په کیبنټ کې نور بیا صحافیان دي اختر منیر به ته نه پېژنې پریس سیکرټري دی او زموږ د پښتون جرنلیسټ اسوسییشن چې کوم دغه دی جنرال سیکرټري غور مسعود صاحب هغه موږ سره ایگزیکټیو باډي کې دی او جنید کارجن خټک صاحب هغه هم ایگزیکټیو باډي کې موږ سره دی سندرغاړی چې کوم دی بیا زموږ یو ډېر ښه سندرغاړی دی راج خان مروت هغه زموږ د ثقافتي څانګې د اسلام آباد مشر دی بیا د دې سره سره زموږ د کوټې یو ډېر نامتو سندرغاړی رخصان ګل کاکړ شاید تاسو دلته ډېر خلک یې پېژني هغه چې کومه ده زموږ د کوټې د څانګې چې کومه ده د ثقافتي څانګې مشر دی ماشاءالله ډېرې غټې هستیانې درسره په دې دغه په ادبي څانګه کې دي لږ به راشو د خپل د پروګرام چې کوم زموږ د دویمه برخې زموږ چې کوم مین فوکس دی هغه زموږ ګاونډي هېواد افغانستان دی او باندې موږ خبرې کوو تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او د افغانستان کوم دغه تعلقات دي دغه اړیکې دي دا څه طریقې سره بهتر کېدی شي اصل کې داسې دی د افغانستان او پاکستان دا داسې 2 اسلامي ګاونډي ملکونه دي چې د هغوی دواړو د دې دواړو هېوادونو کې یوه شریکه رشته ده چې هلته هم پښتانه اوسېږي دلته هم پښتانه اوسېږي زموږ کلتور زموږ رهن سهن زموږ هر څه تقریبا اوس خاص کر زموږ د کوټیوالو که وګورې زه چې کله راځم نو ماته څوک وایي ته کابلی یې زه وخاندم زه ورته وایم پښتون یم هلته هم پښتون دی دلته هم پښتون دی که نه نو هغه زموږ کلتور زموږ ژبه زموږ لباس زموږ اسلامي دود دستور هر څه زموږ یو شانتې دي نو که هلته چېرته یو ستونزه وي نو د هغه اثر چې کوم دی هغه خامخا د پاکستان بلکل د افغانستان امن چې کوم دی هغه تړلی شوی دی د پوره نړۍ امن سره د پوره نړۍ د امن سره او بیا خصوصا د پاکستان امن چې کوم دی هغه بیا د افغانستان سره تړلی دی که هلته امن وي هلته سوله وي نو دلته په پاکستان کې به هم بیا هغه حالات ډېر ښه وي ځکه چې که چېرته امن او سوله نه وي نو بیا خلک اوړي او راوړي پاکستان خو همیشه د ګاونډي هېواد افغانستان کې د امن خبرې کړې دي پاکستان همیشه هغوی ته خپلې دروازې کولاو ساتلي دي پاکستان همیشه هغوی ته خپله جوړې چې کوم دی هغه خورې کړي دي چېرته چې کوم هلته کې څه داسې حالات راغلي نو پاکستان باید چې د هغوی مرسته کړې د زموږ چې کوم افغاني وروڼه دي کوم چې هلته کې پښتانه دي د هغوی خو د هغې نه باوجود څه داسې خلک دی چې هغوی د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو په منځ کې هغوی که نه چې کندې کړي او شخړې جوړوي او لارې معنا چې کوم امن دی یو ښه تعلق دی هغه خرابول غواړي که نه نو د هغه لپاره خو پکار دی چې دواړه هېوادونه چې کوم دی خپل دوی وایي سینه لویه وساتي که نه او د دې سره سره باید چې هغه ښه اړخونه چې سړی راواخلي د یو بل چې معنا تا ماله څومره مینه راکړې ده نو زه به تاله همدومره مینه درکوم او همدا مینه ده همدا د یو بل سره یو ښه تعلق دی چې هغه به د دواړو د خیر په سبب باندې تمامېږي
نو اخره کې به څه میسج ورکول غواړئ زموږ اورېدونکو ته د ریډیو پاکستان دغه اورېدونکو ته د محل تاسو بلا شي اورېدونکي پاکستان کې په افغانستان کې دغه شان په نورو ملکونو کې مو اوري؟ مننه او خوشحاله اوسئ. پیغام خو هم دا دی چې زه اکثره دا خبره کوم زه وایم چې چېرته هم علم نه وي نو هلته چې کوم دی تیاره وي. چې کله تیاره وي نو بس ښکاره خبره ده چې هلته به سوله نه وي، هلته به جنګ وي، جګړې به وي. نو اول خاص کر زموږ د پښتنو سیمې چې کومې دي، خاص کر د پاکستان دي، د افغانستان دي، هغوی ته خو اول خاص دا دی چې باید په خپلو بچیو او خاص کر په خپلو لوریانو باندې پلونه باندې سبق ووایي. چې کله سبق عام شي، علم عام شي، نو به دنیا چې کومه ده د امن ګهواره به وي، مینه به خوره وي او هر ځای چې کومه ده د مینې او د ورورولۍ سندرې به ورکوي. بالکل پکار هم دا ده چې مینه محبت عام کړی شي، ځکه چې سراج الدین سراج صاحب د سوات د سیمې یو ډېر خوږ شاعر دی. هغه وایي چې ستا د نازونو اداګانو لوګې، ستا د وړې وړې خندا به وشم، د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې شوتل نه یم چې بیا به وشم. نو پکار دا ده چې ژوند نه مزې واخیستل شي. ژوند ډېر ښکلی دی. موږ له پکار ده چې موږ وکتل په پښتني سیمه باندې کې ډېر زیاته شخړې موږ وکتلې. په پښتني سیمه باندې کې موږ بدمني وکتله، پاکستان کې هم بدمني وکتله. نو اوس هغه حالات چې کوم دي هغه ټیټوالي طرف ته، ښه طرف ته روان دي. نو باید چې دغه لږ ژوند دی، دغه ژوند د په خوشحالو تېر کړی شي. دغه ژوند چې کوم دی